السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څه تاسو کوي د مولوی صاحب نه؟ سر تاسو نه دا تاسو کومه لکه پروژه کې بار بار تلاوت خره کنه یو ځل به تلاوت کې او بل سوال دا دی چې د شپې ما ختم نه کنه وخت موږ پېشمنی نه بعد نفلونه کوو دا درڅ ټیمه پورې دا باندې نه مخکې څه ټیمه پورې دی او دا تهجد کې راځي کنه دا اصل نفل دی دا دې ما ته لږ وضاحت وکړي. الله خوشاله خبره دا چې لکه موږ سره معلومه ده هغه مطلب چې اخر ورځ کې هیڅ راشي دا غړمبي روزي پاغي فرض شوي که فرض نشو کې اخر روزي په پر شو دا دې موږ ته وضاحت وکړي. صحیح د ریډیو وره جی دی زنانه چې کم تاسو کو چې د قران پاک تلاوت کم ټیمونو کې لکه دروازه یو ټیم په کار د کنا روزانه نو چې کم ټیم چا سره فارغي نو په کار د چې هر ټیم تلاوت وکړي شي دا ډېر افضل وي. یو ټیم باندې اکتفا نه د په کار چې بس یو ټیم مې کړ د نوس ک فریمیم فارغه مې نو بخامخه تلاوت بنه کوم نو دا سینه د هر ټیم د تلاوت کوي کو سره وخوي. دین علاوه دی دویمه مسلې چې کم تاسو کا هو ذهن کرانه لخوا جی دا نفلونه د پېشمنی په ټیم کې چې څومره کیږي نو دا نفل په تهجد کې شمار دي. کتابونو لیکلي دي د ماسختن مز نرستو تر د سحر اذان پورې څومره نفلونه چې کیږي نو دا ټول نوافل دا په تهجد کې شمار دي. اوس بنده ک د صلات حاجت په نوم باندې نفل کړي دي او دا سه تحیت الوضو په نوم باندې نفلونه کړي دي نو د شپې ټیم دا د تهجد دي نو په دې ټیم کې کده هر څه مراد د پاره نفل او شو دا په تهجد کې حسابيږي. دریم سوال د دې زنانه دا و چې یو ماشومه جنې اغي تا د بلوغ آثار ښکار شي دروازه په روزه کې مثال به تور نن سور لسمه روزه ده او نن یوی جنې ته د بلوغ آثار ښکار شو نو د دې زنانه د دې ماشومې د روزې د نن نه پدې باندې لازم شوي دا نننه روزه چونکې دوی خوراک خو کاو ځکه چې نابالغ و او د روزې په دوران کې په نیمه کې دروازې په نیمه کې دې ته د بلوغ آثار ښکار شو نو دا روزه پدې قضا شو او راتلون کې چې څومره روزې دي هغه بني سي فرض شوي او کوم چې 13 روزې دي نو هغه د ورکوټوالي په مدت کې تیر شي وی لکه پرون دی 14 روزې پورې ټول روزې دا دې ماشومه باندې باقی روزې په فرض دي او نن روزه چې دین نن به تر د روزې ماتي پورې خوراک سکاک نه کوي اگر چې نن روزه نه دا به دوباره دا قضا راګرځي. صحیح ډیر مننه بل کال خلو چې څوک دی او سوال غواړي. السلام علیکم. خاصه سواز ډیر زیات سلو دی معافي غواړم چې دوباره به تاسو کال کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان وای څنګه خوشاله راته اوسې څوک خبرې کوي د چرته نه؟ جی فاروق خبره کومه د سلیمان شاه صاحب مرګري ما او جی فاروق صاحب څه تاسو کوي خو یو سوال وکوي ښا تاسو خبره ټیک ته خو یو سوال نه دی په لږی دوه راته چاویلې ذاتي تاسو کا خزانو کمانه ير شو یا د مولوی صاحب نو بیا بګیله نه کوي ښا نو مولوی صاحب زما مرګري زما یو خبره کوي خزه ټیک دی جی فجی نو منی کوشش دا کنه چې پېشمنی ټیم کې ګوره دی وسړي خیال نه کنه ټیک او فرق کې دی چې اذان شروع شي اذان سره ته ذهن ته پته لګه پته او ته لګی چیرې دا خو ټیم بس ختم دی او د خپل ناغار سو د دې د پېشمنی دا روزه دا کیږي او کنه خجی او بل خبردار چې دا روزګاری استعمال کوي جامع یو زنانه دا کنه وی چې استعمالونو په دې باندې وی کزه مونږ کومه یا لکه استعمالو مې نو دا د خیرات یا چې زما روزګار څه پکې کیږي او کنه دا څه کوشش دی بس زه سید تاسو فاروق صاحب ریډیو وره ښا الله می عزت وکړي. ډیر مننه خوشاله راته اوسې جی د دوی دا ډومبه سوال تاسو لږ ماته دوباره وایي. یو سوال خو د کپړو حواله سره وکړه دا دویم سوال زمام ذهن نه و ځکه چې فرست کوم کوېسچن نه زمام فکر نه وته صحیح ده د دویم خو دغه خبره نه لومبني سوال جدو کوم معافي غواړم دی وی چې انسان شک راشي پېشمنی کوي خوراک کوي کنه او اکثر زمونږ هم داوی بهر وګورو چرته ځان نو دغه دوران کې د خوراک دی غورځي یا سکي کم بنده چې روزه نیسی نو د لپاره نقشه کې شپږ منټه د اذان نه مخکې خودلی شوی دی چې تبا پېشمنه شپږ منټه مخکې بنده
نو ظاهر خبره ده که یو بنده اذانونو پورې خوراک کو دون ټیم پورې خوراک کو چې دو پکې اذان هم شروع شو نو دا روزه نه ده شوی. که د اذان په صحیح ټیمی نبی علیه دا روزه نه ده شوی. لہذا د اذانونو نه 10 منټه مخکې خوراک بندول پکار دی. دویم فاروق رور چې کوم تاسو که چیرې زنانه وای چیرې زړې جامې یا خیرن جامې وي خو زما په خیال زړې جامې یاد کړې یا بچاور کړي نه پاږي کې عبادت کوي چې جامې خپل دي ک پردې دي پلیتی نوي نو که هر څومره زړې وي پدې کې عبادت کیږي او جایز هم دي او خبره ده عبادت باندې هیڅ قسم اثر نه پریوزي. صحیح دی جی بالکل شامل 091651593 السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ جی आवाज خبرې کوم نه قید آباد نه. څه تاسو کوي د مفتی صاحب نه؟ جی ما وی چې پښمنی ټیم کې چې اذان ته کم وخت پاتې کنه او مونږ لکه مطلب روزه بندولو ته کم وخت پاتې او دینه مخکې مونږ روزه بند کو او بار سوس کو او اذان روزه ته بیا بندولو ته لږ وخت پاتې دا ټیم کې مونږ بیا لکه او بو تندرو شیام څه شي کنه. صحیح ده. مونږ دا ټیم کې څه خوړې سکلی شو کنه لکه زما په شانی روزي بندولو ته دړه نه کیږي. صحیح ده. سر ریډیو ورخه خبره ډیر رول ګول کړه. بالکل لکه دغه خبره دوی په سوال باندې زه پېښ شوم دا مسله خلکو ته راځي. صحیح مثال په تور زمونږ فرض کا په 3 بجې باندې زه چونکې فرضي خبره کوم فرض کا په 3 بجې باندې پېشمنه بندول پکار دی په 2:30 بجې باندې دی بنده ځان موړ کو ځان برابر کو او دغه ټیمه و بصوم غدن نویت من شهر رمضان یعنی د روزي نیت مو وی نیت یو کو د دینه پس ډډه واچولا اوړې د خو بیا دی وخت کې ناګانه د تیار شو چې رمانه خو دوی پاتې شوی دا یا تګی شو مو بوالما یو کپ پیس کما یا وبس کما شربت کما نو چې 3 بجو باندې اصل ټیم د پېشمنی بندولو دی نو کده په 2:30 بجې نیت کړی می د نیت نه پسم تر د 3 بجو پورې د لجایز دي چې هر قسمه خوراک کوي نو دته بالکل اجازت بوي دا بده نه غني چې اوس می نیت کړی د نیت نه پس خوراک جایز نه لري نیت یې کړی دی نو بیا هم د خوراک جایز دی د لپاره. صحیح دی جی. ډیره خبره د کملګری چې سوال کول غواړي نو یو خو دغه وضاحت ورته کوم چې لګ مختصر سوال کوي کچری یو سوال کوي نو بیا به دومره چې لګ اسانه بوي مولوی صاحب ته مسانه وي او ما ته مسانه ما دوه مدرې مرز چې زمانه یو غټ میسټیک دا کیږي چې ما زبزان ته مخه ته کاغذ ګدمه او دا خبره بلی کوم نو بیا به لګ اسانتیا وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډی نه دا تاسو کو چې لکه پښمنه نفسونه چې کومه نو اخیری ټیم کم ټیم پورې دا نفل کیږي ما ته هاون وای چې دا سحر کې ستاره موزه لیکيږي تریونی مو پورې کیږي یا په کم سالو پورې 10 منټ کم سالو خو باندې ها زما څو پورې نفل کیږي څه پدې ما پرې کې تاسو له جواب درکوخه ډیره مهرباني. مور به چې کم تاسو کو زه په دې سوال باندې پېښم دوی دا ویل غواړي چې لکه اخیری ټیم د نوافل لپاره کم یو تهجد لپاره ک دوی چونکې تعلق ساتي د چارسدې سره نو صرف د چارسدې د ټایم د تهجد خبره بو کم نن بلکې سبا سحر پېشمنی اذانونه پېشمنی بندولو ټیم 10 منټه کم سلور بجې بوي نو 10 منټه کم سلور پورې زنانه ک فارغي او تهجد کوي نوافل کوي نو دا کیږي او چې کله اعلان وشي چې خدای مخوبوم ووس کې ځان فارغه کړي نو دغه اعلان سره بس خوراکم بند کې دغه رتبیا باقی غلط ټیم خی چې دینه پس خوراکو کې اذان ته دونه ټیم نو چې کله رتوي چې وبوم ووس کې ځان فارغه کړي نو نفل بند کې خوراک کا کم دغه ټیم بند کې دوانه بند کې مطلب بیا د سار د موس ټیم شو بیا د سار د موس ټیم دی یو 10 منټه به انتظار وکړو داغه نه بعد به بیا د سار د موس تیارې شو. صحیح دی. ټیک دی جی کالونو شامل او السلام علیکم. السلام علیکم. ها السلام علیکم. السلام علیکم. ډیر زیات مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی زمرو دا خبره کومه پلان ما چوکینا باچا جی ست پوس کې امرتی دا څنګه دي خلک دي کنه بس سب پوي او دی به یو سری پتی شاته ودرېږي سنت پکې کنه ها نو دې مبارک مو ته دي سوې صحیح ده. تاسو ریډیو وره د دوی سوال زما په خیال دار چې جمع ولاړ وي او شاته صف لومبي یا دویم هغه کې خالی ځای پاتې وي او بل یو بندرا شي هغه سنت او تنیت تړي
نو د دوی به دا خیالي چې غنی دا د مخ کې خالی زیر دی کې سنت او تنیت تړي خو نه سنت کوي او بنده کوي جمع ولاړی فرض کدا د سار د مونږ خبرې نو سنت ته امام خو جمع ته ولاړ دی شاته صف کې زیشته یا نیمګړی صف ته نو دا مقتدی راشي نو اول به سنتو کې دی بشاته چتلری ودريږي سنت بو کې او کنه د ماسپخین یا د نور منځونو کوم پس چې سنت یا مخ کې رستوي فرض کا ماسپخین نر ماسپخین د مانزه فرض نه مخ کې سنت دا بنده لیټ راغی نو دی به اوس دا سنت نه کوي ځکه چې جمع ولاړه سنت تی پرې د مونږ پس بو کې ډېر جمع کې شرکت وکي. صحیح دی. ټیک د زملګرو ته هم چې ډېر ملګرو د فیسبوک خبره کوله نو فیسبوک باندې تاسو کته شیخ حکم ملګری چې په فیسبوک باندې ګوري نو آر جے سلمان شاه د یوټیوب چینل دی آر جے سلمان شاه د فیسبوک پاڼه د پاغي باندې کته شي تاسو کمنټس کول شي او د کمنټس په ذریعہ باندې تاسو څه قسمه تاسو کول غواړئ نو کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زجی تراجی خبرې کوم چارسدہ نه. خاجي څه تاسو کوم ما پینل کارت ولا مریض ما پرون مفتی صاحب ته دعا لپاره درخواست پاتې شو. جی دعاګانو ټول د اوریدل کې څومره دي موږ ټول د نور مریضان دي ټول ته دعا وکړي ان شاء الله وجود کې حق الله را ولي من پر شرعي جدي الله ر تاسو الله روغ صحت د نیک عمل لپاره درکړي. خاجي چې هغه موږ هغه سره الله تعالی موږ دا صحت راکړي والله موږ په خپل شرعي جدي پوره کېدو ته صحیح دی ان شاء الله. بیا به اخر کې پروګرام کې اجتماعي بالکل جی بالکل جی د دوی تلګ تاسو ارزو کې چې یو د دوی یو مسله پرون مانه راشه نو هغه بیا زمون یو ملګری دی هغه وی چیرې زما وایف دا خبر اوري د چیرې د سړی سوال چې کومون هغه جواب ته ملونه شو نو بیا ماته وی چې سوال دو تاسو دا جواب وکړو هغه دوی ته لګوي چې توجه کې جزره دوی پرونه جواب وکم. ټیک دی جی دغه ملګرو ته وایو کوم ملګری چې خپل سوالونه کوي مونږ ته چونکې ډیر زیات کولونه را رواني نو کله چې تاسو ټلیفون کټ شي زمونږ نه رابطه منقطع شي نو دا غي نه پس تاسو خو تسلی سره سوال ووربل دغه وضاحت به موږ کوچري او سوال باندې سړی پېنی شنو دوباره ټلیفون کوو. بالکل جی بیا دا پروګرام دا سې دي کنه چې اسلامي پروګرام د موږ ټولو ته فائدہ ملو شي وضاحت چې څومره کیږي نو فائدہ به وي. اجي د دوی پروندا سوال او چې راز معذور هم لکه نیم بدن مړ دی او زمارو روي چې راز د روجي لکه نیوي نشي نو زمارو نوي چې راته د دې فدیه تاسو کا چې زه د روجو فدیه ورکوم کنه نو که پتا باندې د روجو فدیه لازمي چې مونږ دارونه وي چې مونږه ستاره طرف ورکو ادا نو بالکل چې کم بندا مسلمان روزه نشي نیوي او داسې بیمار دی چې کلم د خکېدو امید نه لري نو دا بنده به د خپل فرضي روزو فدیه ورکي. نو نن سبا د فرضي وی روزه فدیه فطرانه او سرسایه چې وتوي نو فدیه فطرانه سرسایه دا ټولیو شي د 130 روپے دی نو ډیر ورته الله دې تاسو لاول شفای کامله جله د نیک عمل لپاره درکې خو بهر حال تاسو درونو خواهشو چې را مونږ ته دا مسله واضح شي چې را ستاد روزو فدیه ورکو کنه نو بالکل تاسو د خپل بیمار رور فدیه د روزو ورکې. صحیح دی جی بالکل شاملو چې سوګ دی او څه پوښتنه کول غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ جی نه ګل خبرې کوم چارسدہ. خوشاله اوسئ ډیره مننه. څه تاسو کوي؟ بای زدا تاسو کوم چې اکثر موږ زنانه چې دي کوشش کوم کوو یا وخت نا وخت شي یا چې وجوهات په وجه نا وخت شي نو یا د غرمې مونږ نو موږ صرف چې ټایم نه راځي نو فرض کولی شو موږ صرف فرض دا د کم ټایم خبره کوي دا نه د ټولو منځونو خبره کوي که د یو منځ خبره کوي نه لکه بعضې ټایم کې چې لکه بعضې یو مصروفیت کله نه نه وخت شدید غو سپیسیفیک یو ټیم خبره کوي مجبوري په وجه باندې یا چې سرتراسي یا کار منځ کې بيزي او اکثر صحیح موږ نه نو زیات بس کارون کې بيزي نه وخت شي نو بیا نو دا لکه د غرمې مو چې نو موږ بیا صرف پر کوډ شو کنه وغون مو خلاص می په موږ کو کله دا او د خبره ده چې اکثر خلک پښمنیو کې او ځانونه مشورو دي او هغه چې کوم دین بیا مو بس کې او لکه خیر را خلاص ځان شروع دي په بدلانه دي صحیح نو دا پدې باندې دی وځه ټیک ده. زه سې یو خبره کوم د دوی د پښمنۍ خبره و دغه خبره دوه درې ځله تاسو وکړه چې بس کله دغه سړی وای چې رد 10 منټه پاتې دي نو بس دغه ټایم اصل سحر شروع شو هغه پینوي دغه 10 منټه پاتې والا خبره اړو پکار نه بالکل جی چې وای نو بس لاس وینځل پکار لاس وینځل پکار خلک کنګالول پکار دي بل جی دوی کم تاسو کو دا وای چې مونږ بعضی وخت مصروفیت ماسپین کې یا ایون چې مازیګر خبره به وکړي مازیګر کې سنت چون کې شته نه د ماسپین خبره
خصوصا کوي چې ایمرجنسي وي نا وخت وي موږ ته کار وي نو صرف پر سکول شو که داسې عذر و چې یاره بالکل ورته ټایم نه میلاویږي یا میلمانه دي یا په خپله داسې مصروفیت کې بنده راګیر دی چې بالکل ټایم نشي ورکولی او که ټایم ورکوي نو یا به میلمانه خفه کېږي یا به مونځ کوي نو پکار دا دی چې داسې وخت کې فرض وشي او چې بیا فرض کا داسې ټایم کې دوی ته فراغت حاصل شو وخت ورته میلاو شو چې بیا هم لا د ماسپښین د مونځ ټایم دی قضا شوی نه دی نو پکار چې د دې سنتو دغه ټایم کې اعاده یعنی دا سنت وکړي په ټایم کې دننه او کنه بیا دومره مصروف او نوزګار و دا زنانه چې دوی فرض د ماسپښین خو کړي دي خو ملمانه ډیر ناستو یا د دې مصروفیات دومره حد ته ورسېدل چې مازیګر بانګونه مو شو د دې اوسګارېدل نشته نو بس سنت قضام شو په دې باندې د دې قضام نشته خو بهرحال دا روټین نه دی پکار سنت له ټایم ورکول پکار دی صحیح عادت نه دی جوړول پکار بل کال شاملو چې څوک دی سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه سلمان شاه نثار خبرې کوم نشته خوشاله اوسې هر کله درته وایي وجی صاحب څنګه یې ښه سلمان شاه څنګه دی خیر الحمدلله ډیره مننه او روجي مخربانی دي ان شاء الله ډیره خیر رواني دي جی جی ما تاسو سلام هم وکم جی جی او د مولوی صاحب سلام هم وکم وعلیکم السلام ډیره مننه جی وعلیکم السلام درخواست کوم جی جی خپل هم لږ بسوره مو بچین بیماران دي نو مولوی صاحب ته هم جدوا درخواست کوم الله دې رحم الله دې تاسو له خیر درکړي ان شاء الله ساتي پروګرام مولوی مولوی صاحب دې ژوند ورکړي امين جی امين ډیر مزیدار پروګرام جوړ وته امين الله ډیر خوشاله کې اجتماعي دعا به اخره کې کوو ان شاء الله خجی خدای ډیر خوشاله کې ډیر مننه حاجی صاحب محترم حاجی محمد نثار صاحب زمونږ ډیر خمشر دی د نسته د پړو کورونو او پروګرامونه مو ډیر مینم لري نو خدای دې خوشاله راته لري ډیر زیاته مننه کوم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی ډیر زیاته مننه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هر کله درته وای غلام نبی صاحب ډیر مننه الله دې عزت وکړي سلمان شاه صاحب څنګه تاسو د الله کرم دی او نن روزه لګه تیزه ده تګنور دې تیز ده خیر دې گزاره وکړو بالکل بالکل جی سلیمان شاه صاحب تم سلام کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو خې الله می عزت وکړي عزت من شي چې په ځان په ګرمای کې راغلي او دلته خپل قیمتي وخت واسي دلته زموږ د خدمت لپاره راځي مهرباني جی مهرباني مولانا صاحب یو خبره تاسو دي عوام متوقع دا باز خلک ماده سری دي چې پښمنیو کې کنه جی جی نو دې نسوار واچي سبحان الله پښمنیو کې دې نسوار واچي شکر دې مونږ په خپل د نشونه خدای ساتلی شکر دې تاسو په خبره دا خلک عمل کوي نو دې نسوار واچي دا باز پکې ودشي بیا چې را پاسي بس بیا باګولم ویلی بیا غلطانو ورته جی جی بالکل زید موږ په خبره کوو تاسو منی خلک ډیر منی خوشاله جی مهرباني ډیر بهترین انداز کې خپل انداز کې تاسو کو ډیر لوی فائدہ رسیږي په دې باندې زمونږ هغه ملګری چې هغه نسواریان وي او هغه نسواره چې نو دا غوي خدمت کې به عرض وکړو چې مسله د شریعت او د فقه دا ده چې یو بنده پېشمنه وکړو دا غي نه پس فارغ شو نسواره خله کې واچول او د دې خیالي چې دا به د بانګونو نه مخکې په صحیح ټیم چې سار کیږي دا غي نه مخکې به غرزوم خله به کنګالوم خوستړي د شپې تراو د وجم خوب نیمګړی وي د بیا پېشمنی د وجم خوب نه کدا بنده ستړي شینو دی وی یاره نسوار خو میواجو خو اسه راشه د کټ کې لګ پروزه ډډه واچوا سات خو لا شیبه خوشتا ځانونو ته نه دا ټیم د دسترګي ورشي نو کسترګي ورلې او چر پاسې د وی قتل ټیم شوی د سار شوی د بانګونه شوی دي او خلک یو قتل نسوار پراتو نو دې سره د دې بنده روزه خو اولې اونی و دغه ساته ماته شوم ده نو روزه په ماتيږي نو خدای چې د پېشمنی په اخر کې نسوار دی نه کوي سو بالکل دې سره روزه ماتيږي او جی وغه د پرما یو بل د خپل طرف نه یو سجیشن او تجویز دا ورکړو چې رقم خلک دا قسم نشي کوي لکه تاسو چې وکتل یا د غلام نبی صاحب پښتنه کو نه د دې په زید سیوان خوري پیدس کی غجری دی خوري لکه دا خبره ده کنه بهترین خبره بدرنګ سيزونه استعمالي کنه نو پکار دا اسم د عادتونه ختمول پکاري زه اکثر دا خبره کوم الحمدلله ثم الحمدلله د الله پاک ډیر ویره هم دي چې ویم چې د دې تورو چې زمنګ لکه شوق نشته زما بعضی خلک وي پېشمنی کې ونس کم پسرم دړي زماړو پروا نشته بلکې زه ادرک والا کاوس کم یا دا سه نور ډیر عادتونه خلک بد بدرنګ یادې په
په دې زمونږ په دې چاپیرچل کې شته چې داغه د خپلوالو په وجه باندې انسان په خپلم بدی ښکاری د بل په نظر کې مشفق ښکاری نو پای کې دا یو نشه کولم دي دا قسمتو کې استعمالول نو دغه په ځای کې خخ د چرګ پتون دی خوري او غجوري دی خوري خشي دی خوري بهترین خوراک دی کیږي بالکل بل د دې نقصان څومره دی تاسو نه بخنه غواړم ډېر په ادب او احترام سره دا خبره وکم چونکه زه د دې تکلیف نه روزانه تیرېږم ماته دا غټه مسله راځي صحیح ډېر خلک داسې جمعات کې ناستې یا بل ځای کې چې ته محفل وي او خلک تپوس کوي سوال کوي نو ظاهر خبره ضروري خو نه چې د نسواري به سوال نه راځي نو هغه نسوارو والا بنده دی هغه خو خلادتي د نسوارو دی اوس ماته وایي چې زه تا نه ځان له تپوس کوم نو زیاتره ماته له دې نه تکلیف دی بیا راشي نو غوږ کې پټ لګي نو د نسوارو د خولې نه کم بدبویي زي نو زه په چا باندې تنقید نه کوم خو چې د دې یو انسان ته تکلیف رسی نو د دین به بیا فرشتو تم تکلیف رسی چې فرشتو ته تکلیف رسی نو دا بیا الله نه بخي او دا سړی د رحمت نه لری نو ماته بالکل زړه رویا شي تکلیف راته جوړ شي نو زه ته ویلم چې خدای ته معمولی شان او خو زه خیر زستا خبره اورم ځکه چې هغه یو باوقار انسان هغه ته مونږه خو دې خو نه شو کوله نو عرض بدو کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د روزي د میاش د ټریننګ میاش ته دې کې تاسو اره سخت برداشت کولی شي نو د نسوارو نه کو ځان اړول غواړي نو روزه کې دی واړی دا به اسانه وي ان شاء الله صحیح دی جی من کال شاملو چې څوک دی او څه پښتنه کول غواړي محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دی کائنات خبر کوم د کسٹم چوک خجی څه تاسو کوي زه دا تاسو چې دا قرضا لکه جمول قضا شوی د لکه نه ژوند کې لکه پته د کنه لګي چې څومره قضا ده نو هغه به څنګه راځي لکه هغه طریقه راته خو نیت راته خو لکه څنګه وکم منځونه یادوي کنه قضا منځونه ژوند کې لکه موږ قضا شوی خو پته چا د نه چې څومره رانه قضا شوی دي نو هغه به لکه څنګه دغه کوم مطلب ټول ژوند کې یادوي بالکل جی تاسو ټول ژوند کې لکه منځونه قضا شي کنه سم کړي سم نه کړي او ټیک خبره ده دا غي د تعداد د پته نه جی جی ټیک تاسو ریډیو وره خجی او جنه ته راته لګوخی صحیح دی دې خور چې کوم تاسو کنو په ټوله ژوندۍ کې چې څومره منځونه قضا شوی نو د دې دوه مسلې دي یا خو به دې ته پته چې ما دومره منځونه نری کړي نو چې پته وي ته نو بیا ظاهر خبر اومق قضا منځونه را ګرځول وکړي یو بنده دغه ته دا پته نه لګي چې را ما قضا کړي خو دې خو څومره پوری دی په ما باندې لازم نه قضا لازم ده نو بیا داسې صورت کې دل پکار دي چې دا بنده اندازه ولګي او یقیني اندازه ولګول مثال اور خدای مې د غاړه نه نیسی او زما 3 کالو منځونه په غاړه دي د داسې اندازو لګول چې د 3 کالو په غاړه دي نو ډېری د 3 کالو چې څومره منځونه چې راتلون کې 3 کالو د پاره د اراده وکي چې زه به هر مون سره یو مونږ قضا کوم مثال د سار مونږ دی نو ته وایې چې زه د قضا نیت دوی وی چې ماته خای نو نیت هم آسان دی دا وایې چې د قضا شوی منځونو نه اولنې د سحر مونږ قضا کوم الله اکبر نو قضا شوی اولنې دی وکړو نو اوس چې کم پاتې شو نو اوس هغه اولنې شو هغه کې یو اولنې شو سبب یو وای چې بل قضا شو منظور نه اولنې سحر قضا کوم بل رز بیا د اولنې لفظ د استعمالي او هغه موږ قضا د کینو چې څومره اندازه لګولي هغه اندازه پوره شي که اوس د پزیمه نور پاتې مید ته هغه معافي ځکه د یقیني اندازه لګول دا هغه کې کدی خطا مینو الله به ته معافي کوي او د منځونه بادا کیږي صحیح دی جی ډیر زیات مننه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د چرته نه جی محمد نومان خبرې کوم د سوالات نه جی نومان صاحب زمونږ आवाज صفا درځي جی आवाज راځي ها څه تاسو کوي جی د مفتی صاحب باندې سلامونه وکړو وعلیکم السلام لکه ډیر زوړ لیسنر مې ما د مفتی صاحب او صرف د التجا د جی کې د هوکي دا دعاګانې کوم لګیا ده سر ان شاء الله اجتماعي دعا به اخره کې کوو تاسو به ووري ډیر مننه ښه شي مهرباني السلام ډیر مننه وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام ست تاسو کوي د مفتی صاحب نه ملکن درګې نه خبر کومه خجی نو دا غره دا وران خوونه نه ملکه مړی پکې مینه ما او دې لکه خپلوان پکې مینه ما خجی دې مال سره خامخاله غراټه ما په لمبر په سب کوشش کو او دا غره دا زماده دواګانی نه قبليږي خجی تاسو ریډیو وره ها
جی د دوی یو لومړنی کوېسچن دا چې یاره ګډ وډ خوبونه وینم کله د خاندان کله بیرون مړي وینم نو د دې لپاره وظیفه پکار ده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم کم بنده چې خراب خوبونه د یری خوبونه یې د شپې د کېږي یو لزلوي لا حول ولا قوة الا بالله نو ان شاء الله چې دی بیا په سنت طریقه باندې د شو نو دی به دغه ګډ وډ خوبونه نه ویني او د تب الله له دغه نه پریشانۍ نه نجات ورکي. دویمه مسله دوی څه یاد کړه یو د خوب د خبرې وکړه چې خوبونه ګډ وډ وینم بل وی چې زما دعاګانې نه قبلېږي. استغفر الله دعاګانې د هر انسان قبلېږي خو کومې دعاګانې قبول نه شوې نو په هغې کې د انسان دپاره خیر به وي خو انسان په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي. بهرحال انسان چې وایي چې یاره زما دعاګانې قبول شي زه د مستجاب الدعوات جوړ کړی شم هره دعا زما قبول شي نو دله پکار چې استغفار ډېر ډېر وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه وظیفه کی او ورسره دویمه وظیفه درود شریف ډېر ډېر وایي. ان شاء الله دا انسان دی چې چاته کومه خبره کوي هغه به د الله خوښېږي هغه خبره کې به دا انسان الله دروغجن کوي نه دی چې کومه دعا کوي ټک پټک به قبلېږي درود شریف او استغفار د وظیفه کی. صحیح دی جی بل کال شاملو چې څوک دی او څه تپوس کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم څنګه خیر دی جی مهرباني الله مو خوشاله کا خیر پته به خیر مهرباني جی تاسو بس سوال کول غواړئ من ودا سوال کول غواړم چې زه په کورسه موږ کوم دا ډوګین به هوګیږي نو یو مولوی چې براتوي چې بالکل په کورسه کې مونږ نه کیږي جی او بل سوال دا چې په کمر بوټي وي دا چانو چې دارونو یا په پوله باندې وي په دې کې زکات نشته موریدلی نو دا رښتیا دي. صحیح دی جی تاسو ریډیو او زه تاسو ته دواړو مسلو جواب در کوم ټیک ده. ډېره مننه جی. دوی وایي چې یاره په کورسۍ باندې یو معذوره بنده ناستې مونځ کوي نو دا معذوره بنده چې ده ته عذر دی چې دی د ولاړې نه سجدې له نشي تللی نو دا معذوره دی. داسې بنده که په کټ کې ناستې خپې یا راځوړندې وي یا په چیر او کورسۍ یا په ویل چیر کې ناستې مونځ کوي نو د ده دا مونځ کېږي. کوم مولوي صاحب چې ده ته دا خبره کړې نو زما په خیال د مولانا صاحب په اندازې گفتگو باندې دا سائل چې دا سوال کوي دی به پوه شوي نه وي. مولانا صاحب ته که بیا دوی رجوع کړه نو انشاءالله هغې به تسلي بخش جواب ورکړي د دوی تسلي به وشي. دویمه د زکات خبره وکړه چې کم سوپېدار وي لاچیان او یا شوي یا نور اونې بوټي وي په هغې باندې کم چې لکه په غیر ضروري ځای کې ولاړ نو په هغې زکات شته که نه نو د پټي په پوله باندې چې کم اونې بوټي په غاړو باندې ولاړ نو د دې زکات نه وي ځکه چې کرونده چې څوک کوي یعنی کم زمیندار دا بوټي کرل نو دغه دا فصل نه دی مراد دی د خپل فصل حدود معلوموي نو دی په غاړو باندې مضبوطې او پخې اونې وکري. داسې په کمرو باندې غریزه علاقه کې په غر باندې که د فصل په نیت باندې دا بوټي کري نو دی به بیا سالانه یا چې دا څه خرڅ کی د دې عشر یا نصف عشر زکات به ورکوي او که دې د فصل په نیت نه کړي صرف په دې نیت یې کړي چې زما حدود ماته معلوم شي په غاړو باندې د بوټي وکرل چې ماته زما حدونه معلوم شي نه بیا که دې دا کټ کې او خرڅوي نو په هغې کې زکات نشته خو بیا هم د الله نوم پکې یادول پکار دی. صحیح دی جی وضاحت وشو. تاسو د خپل سوال بل کال اخلو چې څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ بس مینوم دی پلان وره څه تپوس کوي؟ یاره جي دا ما پلار نو وی دغه په پیشو یې غوزار کړی و هغه ته نه داسې غوزار کوو چې دا وتښتي و هغه ته نه بغل دی سره مړه شوی. ښه تاسو پیشو باندې غوزار کړو خو وجلې نه خو هغه مړه شوه او نو دوی دا تپوس کوي چې دی کې کفاره که فدیه که جرمانه که څه ویل غواړي دوی. صحیح. بهرحال دوی چې کوم تپوس وکړو نو چې یو پیشو یا سپی وغیره په هغې باندې بنده غوزار وکړي او د ده مراد وجل نه وي زخمي کول نه صرف یرولي نو که هغه مړ شي نو په دې بنده باندې ګناه نشته د دغې وبال نشته خو په کار دی چې داسې غوزار پې نه کوي چې د هغې نه هغې ته کنډم شي او کړم شي تکلیف ورسي صرف یرول مقصد نو بیا اسه आवाज وته کول یا وړو کې کوتکانه یا سبل سی باندې غزارو کې بهرحال کمړ شوی نو د دې ګناه نشته اسه استغفار دی وای د زړه په مطمئن شي. صحیح دی جی بالکل شاملو چې څوک دی او سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ څوک خبرې کوي د جوابات.
خجی څه تاسو کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله خوشاله کوم. مهرباني. السلام کوم. وعلیکم السلام. نو مخکې دا سوال وشو. جی. ما دا سوال د مختلف دي. خجی. د کوڅې بارے خجی. خپل تاسو په کوم ځای په باندې کې ما ته پرېږدم چې د بیماری په یو تر باندې د پالي جوړه. زه مو راځم ما چې د کراچۍ په وګړي دې چې ما د سوات په وګړي دې چې ما د هوتم چې په ځای کې کېل مو او څه وکړه چې په څه کې راځم درته پاتې دي چې دا څه لګولې جی زه په څه کې مو کوم زمام چې تاسو په کې راځي پاتې دي د ټول رواشي به دې چې راغوري باندې جی جی کې راځم په پاتې دي چې څه کې نه په څه باندې کې راځي دا ته پوښتنه صحیح ده. تاسو ریډیو ور رسم سب ډیره مننه. جی دوی چې کوم کوېسچن وکړو هغه دا د چیرې شکی دا دی چې زه خو ګرځېدم شم یو ځای نه بل ځای ته تلم شم خو مونږ که فرض که د ولاړ نه کېناستم نو بیا پاسېدی نه شم نو همدغه عذر دی. د فقه کتابونو دا لیکلي دي چې کوم بنده د ولاړ نه سجدې له نشي تللی یا سجدې له لاړو خو بیا به همغه شان ناستې بیا پاسېدی نشي نو دا بنده معذوره دی. نو دته اوس اختیار دی که په کټ کې کینی خپې ځوړندې ساتي او که په کرسۍ باندې کینی خپې ځوړندې ساتي او مونځ کوي نو دته جایز دي. کم بنده چې د سجدې نه ولاړ نه سجدې لتلی شي بیا د سجدې نه ولاړ ته تلی شي یعنی تلل راتلل په ولاړو د ناستې نه داسې کولی شي نو دا بنده معذور نه دی. دی به بیا مونځ په ولاړه کوي خو چونکې دوی ته عذر دی که لاړل سجدې له بیا را پاسېدی نشي نو دا معذوره دوی دی په ناسته په کرسۍ کې مونځ کوي. خیر دی. صحیح دی جی. وضاحت ټول سوالونه کیږي. پروګرام تاسو خصوصي توګه باندې د FM93 دلبر ریډیو 490 په دغه کې زمون کوشش دا دی چې تاسو د سوالونو جوابونه مولانا سلیمان شاه صاحب درکې د رمضان المبارک حواله سره د تراویح حواله سره د غمنګ یو هڅه کړې دا یو سات یو غنټه مو دوی ته ور بخلې دا د مازیګر 4 بجو نه تر د 5 بجو پورې زما په خیال چې د جمعې او د زیارت د ورځې نه علاوه روزانه تاسو د اختر د ورځې پورې دغه پروګرامونه اوریدل شي. په دې کې زمون کوشش دا دی چې تاسو د رمضان المبارک حواله سره د تراویح د روزماتي یا د پښمنی حواله سره څه قسمه پوښتنه کول غواړي نو مختصر او جامع خپل تاسو کول شي مولانا صاحب تاسو له جواب درکې. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو आवाज کټ کیږي زه تاسو کال نه کټ کوم خو زه بدل کې. ها ډیر زیاته معافي غواړم چې السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پزړه د نوم راځي خو په خپل د نه راځي هر کله درته وایي سندیار بچا دی سندیار بچا تاسو دی هر کله درته وایي ډیر مننه. مهرباني جی مهرباني. سلمان صاحب څنګه خوشاله اوسئ د الله کرم دې تاسو خې بالکل خیریت ته الله له سره خو کا څنګه تاسو معلومات پروګرام او ډیر ذکر مو کوو ان شاء الله مزید په کوو ان شاء الله. مهرباني جی پزړه مو سوال دی بالکل تاسو ویلې شي جی پزړه می دا سوال دی تر سوال وکړو جی او دا تاسو یو ځل مخکې ویلو خو هغه چې ممکن اورې د پرېج په خپل ووري خجی ښا نو وی چې دا وخت خرصول کنه د زنانو دا وخت جی جی اګونا د ما وته او نو تاجي په خپل خو ما وی دا خبرو کو تاجي جی لکه مونږ خپل نه خپل نه دي خرڅ کړی دا یو بل کور امروړي دی په هغه باندې لوخي غشتي دي آیا دام خرڅ کړی دي که پاتې دي تفصیل سره وته جواب ورکړئ. صحیح دی جی. دا سوال تاسو ریډیو وره ډیر مننه. دی ملګری دا تاسو کوم مخکې چونکې ډیرو بیاناتو کې دا خبره کړې ده چې ویخته خپل وی یا د بل وی خو چې انساني ویخته وینو دا اغشتل خرڅول دا حرام او دا د انساني بدن حصہ ده نو د دې په وجه دا د انسان د بدن د خاطره داغي د اکرام د خاطره ویخته خرصول دا د خنزیر د غوښو غشتونه زیاته غټه ګناوي یعنی د کفر سره نږدې ګناه د خو کفر وته نشو ویلې ډیر عظیم ګناه د ویخته اغشتل یا خرصول انساني ویخته یادوم. بل جی دوی دا تاسو چې کم خپل خو نه دی خو د بل وختم خرڅ کړلو چې کم پیسې را لپاغیم کور له ضروری لوخي سازو سامان واغشتو دغه لوخو سره سوکو نو هغه وخته حرامو لہذا چې څومره پیسو باندې د لوخي غشتې لوخي پلیت نه دی پاک دی او هغه مر پیسې راوالو د الله په نوم صدقه کې او توبه او استغفار وباسه توبه وباسه چې را مونږه غلطي کړې بیا داسې مکه ان شاء الله خدای پاک به معاف کړي. صحیح ده ان شاء الله کال شاملو چې څوک دی اوس ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه یې بای صاحب برابر مولانا سلام. مهرباني جی وعلیکم السلام. ست پوس کوي. زه دا تاسو کوم ملک مونږ ډېر ختمونه وکړل او دا غي مونږ کوم داخله د سجده. جی جی جی. مونږ نه کړو مونږ ډېر ختمونه وکړل. مونږ لکه درې څلور ختمه سجده کړې نور مونږ نه کړو. تاسو خوښ وي جی. ټیک ده ډېر مننه. ریډیو وره ښه ته خور چې کوم سوالو کو نو دوه درې ورځې مخکې زما ذهن کې چې یاره دا خبره مانه چون کې په موبایل پرسنلی ډېر تپوس کېږي چې سجدي طریقه څنګه ده او څو سجدي او سجدي به کله کوو. نو دوی سره د الله خو کې ډېر ښکلې سوال وکړو زموږ د زړه خبره وکړه. کم بنده چې د قرآن پاک تلاوت کو نو په قرآن پاک کې سور لس سجدي دي صحیح. نو داغي هغه سجدي کول په دې بنده باندې لازم دي. عموما موږ چې قرآن ختم کو نو سور لس سجدي بیا په یو ځل کو یا په لګ لګ خو چې کم تلاوت راته سجدي والا آیت راشي نو هغه سره سجده نه کوو. موږ چې ټول قرآن ختم شي اخر کې بیا 14 سجدي وکړو. نو بیا د سجدو کولو طریقه زده کول پکار دي. سور لس سجدي دي بنده با په ولاړ باندې نیتو کې نیت آسان دار چې د قرآن د تلاوت د سجدي نیت کوم بس دومره د پزړه کې راوي په خلی ویل ضروری نه کوي وی خدا. بیا د سجدي لبروان شي الله اکبر به وای نو درې ځله سبحان ربي الاعلى په سجده کې وی نو بل الله اکبر به وای سجدي نه پاسې دنو اوس د یو سجده ادا شو. د دې سجدي لپاره نیت تړل یعنی لاسونه غوګونو پورې پورته کول نشته لاس په نامه خودل نشته او چې کله د لومبه سجده ختم شو نو سلام اړول نشته یو سجده شو نو چونکې دی د ولاړ نه لومبه سجدي لراغه نو باقی چونکې د اول نیت کړی دی نو د تخسور ل سجدي دي نه یو سجده د ولاړ نه ولاړ نه اوکړه باقی دیار ل سجدي دي په ناس تا کوي او د سجدي لپاره لاس پورته کول او سلام اړول نشته. دا یو سجده چې د ختم کړو بیا سجدي لبزي او دغه سیبه نمبر په نمبر دیار لس بنوري کیو د دې دیار لس د پارزان لزان نیت دی نه کوي چې په یو ځای باندې ډېر سجدي سو کوي نو ولنه ته د نیتو کې باقی ک پناست کې دا سہولت ته آسان ده ودی کې خدای یوي لپاره نیت نه کوي. البته یو بندر وی چې دوه اوس کوم دوه سلور بیا کوم نو اوس د دوه ته یو نیتو کې باقی چې کله کوي بیا نیت کوي ک په یو موقع یو وخت کې کوي نو بیا ټول ته یو نیتو کې به کافی ده. اسه احتیاطاً هم کولی شي کنه انسان لکه څنګه چې د قضا منځونو دا خبر وکړه چې رمانه وسیر دي چې سو منځونه قضا دي. بالکل جی. زما ذهن کې څه دا خبر راشي زه یو سجده تلاوت کوم او زما تلاوت بیا ما قرآن مجید بند کو او یو سجده کوم نو زم نیت خو مې سم کړی چې یو کوم سلور به کوم نو دغه خو پګی نشته نو که یو انسان دا یقین چې ما باندې سجده راغلی د خو ایره درانه یا یقین راشي چې ما به کېدی شي نه کړي نو د شک په بنیاد کې د هغه قضا سجده وکړي نو کاغه په د لازم هم نه وي بس د وکړه نه دی او ته ثواب ملو شو او که لازم وي غاړه خلاص شو نو خو خبره ده. صحیح دی جی. بل کال شامل او چې سوګ دی او سو تاسو کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید احمد ډډکی میرآباد نه جوړ کینه. جاوید صاحب څه تاسو کوي؟ ډېر ډېر خوشاله کا. امين. بلکې زه خدا ته کوم زه لکه د سورلس کون مکمل لکه پسترګو معذور نظر مکمل ختم شوی کنه. جی جی جی. دا سترګې مې چې معمولی دغه مو ته ولګي درد کې او هم ته وخت چې رواني دی او دغه زه دا تراویح اکثر په ولاړه کوم کنه. ځکه چې دې ریډل ما چې کله مې ولاړه مخې کولی نو اکثر مې سترګې ته ولګي چې یو ټاک ناری به کوم زه اکثر په ناش کوم نو تیرا ما ته دغه خو باندې کنه دغه تاسو ته او بل دا چې اتهیه کې هغه ګوتې چوچتي کنه اشهد ان لا اله الا الله دغه خو یو سره نه کوي نو څه نه شته وکړو. صحیح دی. جاوید صاحب د دوه سوالونو جواب درکو ښه خاجي ډېر مهرباني خلای خوشاله. ډېر مننه. د دې لومبني سوال دا دی چې زما سترګو نظر نشته کنه نو زه په ولاړه سجده تراویح کوم خو اکثر بس سره وډه قیدم د سیاره وجه بیا ز پناسته باندې کوم نو سحر خو نشته دی کی تراویح ک بندا دا چونکه سنت موقت د فرض نه دی لہذا کدی ته معمولی تکلیف محسوسیږي نو خیر دی د ولاړ نه دی ناشته تشي پناسته دی خو چې د دوی سر سرونه لګي تیاروي یا تیار نه رڼا ده خو چونکه دی پستر ګو الله دی رڼا کی سترګو نظر کا خراب دی نه دوی تسخکار نه نو نقصان نشي خیر دی ک تراویح بیا پناسته کوي. دویم چې د دې سوال دویم چې کوم سوال کو هغه زما د ذهن نه لاړ ځاسل کې ستاسو دغه یو سوال طرف ته لاړم. دویم دا سوالو کو چې
د سجدو نو ورستو چې کوم ناسته د وغي کې اشهد ان لا اله الا الله سره التحیات کې دغه غوتو چوزول تشهود کې مشکات شریف کې غالبا لومبي جلد کې 102 نمبر صفحه داغه کې یو حدیث مبارک راغلی دی چې کم بندا د التحیاتو کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دی الفاظ سره لا اله الا الله دی الفاظو کې ګوتو چې توخته کړه نو د دې انسان د دې ګوتو چتولو تکلیف شیطان ته دون رسی لکه پتیرو سوکدار او سومبه باندې د شیطان د ملا په تیر باندې وو سونه ضرر رسی وی شیطان ته په دون ضرر رسی نو نارینه زنانه اکثر چونکه مونږ محسوسو چې زنانه یا نارینه دا ګوتې او چتولو دا کار نه کوي تشهود کې تحیاتو کې نه د دې ثواب نه محروم کی خو کچاو نه کنو خیر دې سو ګنا نشته مونږ واپس کول لري پکا مونږ شوی دی غاړه خلاص شوی دی 091651503 باندې تاسو ټول په ټول کارونه به شاملو چې سهم تپوس کول واړي السلام علیکم وعلیکم السلام څه تپوس کوي جی بس مونږ ته دواګانې کوي استاد چې راته دواګانې تاسو راته کوي او نو استاد نه یو تپوس کوو جی خور بالکل وای ماري چې دی خو دا چټي راځي کنه په یو ځکه نو ماري چې دی را پاره راخلي دا ګولې خو نو سنسخان او ګناه پکې نشته صحیح د ریډیو وره جی دا کم تپوسو شو اکثر په ټلیفون هم خلک دا تپوس کوي چې اعتکاف ته بعض زنانه اراده نه چته منس کې چوټي را نشي اعتکاف هم ځای نشي خواري یا روزه پوره ونیسو زنانو ته دا مسله وي نو کفرس کدوی دا ګولې استعمال کړي چې را بیماری بند شي چې پوره روزه ونیسم یا اعتکاف پوره سرته ورسوبه نو کتاب لیکلی دی چې کداغه زنانه دا ګولې اچي او خپل بیماری بندي او دې سره وته تکلیف نه جوړيږي نو بالکل روزه دی پورا سرتور سے ګولې د استعمال کی چې بیماری رانه شي روزي به پوره شي اعتکاف به پورا سرتور شي او کنه دا ګولې اچول صحت باندې اثر غورځي او صحت یا اکثر دا بیماری چې بند شي عموما رسوله جوړيږي نه که فرض ک دغه بیمارو راتلو خطر وسره وي نبي کتاب لیکلی دا ګولې بیا استعمالول ناجیز دي روزي خو بیا د خدای له طرف دی بیا به روزي ونیسي خو صحت چې باندې خراب شو ټول عمر د روزو نه بیا محروم نه خدای چې بیا ګولې استعمالو بهرحال دو ټوک الفاظو کې جواب دادې ک ګولې استعمالولو سره صحت ته نقصان نه رسی استعمال کې روزي او اعتکاف پوره کې او که صحت ته نقصان رسی بیا ناجیز دي صحیح دی جی بالکل شامل او السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه دوباره راغلم لکه افر دې چې موږ څو کنه لکه صرف فرض وکړو کنه سنت په مسله راګرځو کوم چې پاتې شوی منځونه دي حکم چې فاض قضا منځونه دي کنه لکه فرض برابر جو کنه سنت کوم مسله راګرځو په دې لکه کوئی کوي صحیح د ریډیو وره خجی جی دا کم منځونه چې چانه قضا شي نو هغه کده 13 کلونه وی هغه کده نن ورځې منځمي مثال په تور د نن سحر منځ چانه قضا شوی دی یا د نن ماسپخین منځ چانه قضا شي یا د 13 کلونه منځونه قضا شوی دی او هغه سره خوا کې سنت هم لازمو نو هغه قضا منځونو سره سنت او قضا نه وی صرف فرض به بیا راګرځي البته کله ماسختن موسانه قضا شوی نه ماسختن فرض بم را ګرځي او سنت د تمافت او وتر قضا بم را ګرځي صحیح ده جدي ته خپل جواب ملو شو السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان شاه څنګه خوشاله راته اوسه څوک خبرې کوي دي چرته جنید خبرې کوم د قدرت آباد جی جنید صاحب څه تاسو کوي څنګه سلمان شاه صاحب الله کرم دی جی قاری سے سم دعا سلام ډیر مننه جی وعلیکم السلام قاری سے ہمارا پر دعا غانې وغواړي بیمارې ما الله دې شفا درکړي زما د تکلیف کې کنه مونږ چې دینو پناه تکول شم خجی جی دا کم بنده چې بیماری او داسې بیمار محسوس او زله دا خبر او کړه چې دا ولاړ نه سجدي لسوک نشیتلې نو دا بنده معذور دی دی ک بیا پناست مونږ کې نو دا جایز دی او کنا ستړ استومانه لکه اکثر ز دا وینم اورما خلک دا تاسو کوي چې را کور کې کار ډیر شي زنانه ستړي لګي نه او عموما زنانه ناراستم وي نو دوی ستړي شي دا مشرانه نو دی بیا پناست باندې مونږ کوي نو ار کار کول شي دا ولاړ نه سجدي تمتلی شي یعنی شکر د تکلیف به وطنی خو بیا هم دي د ناراسته او د تکاوت د وجه پناسته مسکینو دا پناسته فرض موږ ک چاو ک نه کیږي عذر والا پناسته کی خیر دی نو که بنده معذور دی پناسته کو خیر دی بیا کیږي ٹھیک خبره ده جنید الله ستاسو روح سیادت درکې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک خبرې کوي د چرته نه
شیخ جمال خان خبرې کوم د شیخ فضل میرزوق له تاسو ته او استاد محترم ته ډوړو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ست پوس کوي ډیر باندې په محترم صاحب استاد خو مسلې کوي نکړه په ډوړو باندې اورم ماشاءالله ډیر خپل خبرې کوي. زما ته یو تاسو ته دي چې یو سړی دی هغه جامع سره تراویح مزنه کې کوټي مزونه کوي تراویح مز کوي باقاعده سره د دې لپاره چې څو کوم کوي تاسو کومه خطا سو ریډیو وره خجی خجی خوشاله اوسې ډیره مننه. دا تراویح زمونږ په دین اسلام کې په جمع باندې د نارینو د پاره سنت مؤکد دي. یو بنده لیټ شو یا تکلیف کې دی او د جمع لاله نړو د کور کې تراویح کوي نو د عذر په وجه خیر دی خو عادت بنه جوړي چې روزانه کور کې تراویح کوي ځکه چې دا د خلفای راشدین د سنت او داوی د عمل سره ټکراو لري. لہذا تراویح جمع سره کول سنت مؤکد دی. جمعات کې د نارینو خبرو کوم او کنه معذور دی تکلیف کې دی پریشان دی یا بار دشمن دی یا غلې وریږي او یا زول او طوفان دی چې دته خطر ممکن وي نو دا حالاتو کې د جمع مون ساقط ته نه دی ک بیا تراویم کور کیو کنه اب جایز وي. صحیح دی جی. السلام علیکم. خوشاله اوسئ. تاسو आवाज کټ کیږي زه بدل کین. خیر دی. گزاره وکړه څوک خبرې کوي د چرته نه خبرې کوي دې زړه خجی څه تاسو کوي تاسو بدايه د خلکو سره د خلکو غوښتنې په لور باندې کنه د څه په یو یعنی ماهیت لور کوي چې څه په دې سره چې اوس ته کې یو د شو یا بل څه او دې یا چاله اور د څور څنګه د هیله ور کوي پکې نو مالک نه تاسو دې شي تاسو د حالات کې نو مالک لبته د کم نه حصہ ورکې هغه کس لبته د کم نه حصہ ورکې د مالک داغه نه د خپل نه لږ دا څه کنه ګورس بس یو څنګه په دې ماده او نو نیمه هغه اصل سمبار شلانی هغه لري ورته شي ها او هم فصل دی نو فصل کې زو وزن پټی ته ما یو چا خطي راغی مالک نیمه ده مثلا ټیک تا مالک دوه خطي یو پکې مالک دی لیدار دی او ما خلاص دي حرام دي تاسو پېښوي تاسو چې دوار خیر تاسو په پېښوي ما ته ایکسپلین کې چې دې څه سوال زه جواب وکم او خوستا आवाज ز نیم سوال باندې پېم خو په اخر کې زه پې نشم لکه دوی کړهو کو بي او یو پټی تا سره دی هغه په نیمه باندې دی ٹھیک شو او هغه چې کوم دی نو هغه د مالک څخه نشي وسره سیدا په دې چې یو کولو د باندې حلال شو کنه حرام صحیح ده. زه صحه د پورې چې زه پېښ ما کمې پېښې به کوي بیا به سوال امراته دی دا وای یو پټی دی هغه چا په اجاره ورکړی دی یا په نیمه ورکړی دی یا فصل تیار شو مونږ ته فصل دغه فصل نه تیار خوراک یا تیار خټکی یا اوګه یو خوراکي سیس چاله ورکو د سره خود مالک نه مونږ دا غبل ملګری نه مونږ تاسو نه لري بالکل جی نو دی باره کې تاسو وای دا د مالک عموما په داسې لګ سیس باندې اجازه ته وي خو بل دا چې دا چا وسره پنی مدینه دا هغه د خپل نیمه سي مالک دی دا وګڼي چې دا زه د چاله خیراتی سور کوم دا د خپل سي نه ور کوم نو دا به بیا جایزي او کنه پردیس اړې راځي فصل شو کوي او کوټ توړي هغه لپاره حرام ده. د دې رور په دې سوال باندې چونکه تاسو پوي شو تاسو راته وینو دا کم چې تاسو سوالو داغه مطابق ما جواب وکړ دغه ملګری دا سوال نی بل شانی او زه په نیم پېښوي ندی دی خیر دی بیا سواله کړهو کی دوباره دی رابطو کې ان شاء الله یا زما پرسنلی نمبر کو سره ما سره دا سره رابطو کې نو لکه په تسلی به اورم نو بیا به جواب وکړو. صحیح ده ټیک ته مونږ کوشش کوو چې په ډیرو سوالونو پېښو خو کچر تاسو سوال باندې مونږ پېنه شو نو مونږ به کوشش کوو چې هغه کې زمون غلطي ځکه نه چې هغه کې با چرته تاسو आवाज بچیدنه مطلب کټ کیږي. ټیک شو ډیر زیات مننه مونږ ته توصیف علی لاډ لاوي چې تاسو 15 منټه نورم ته شنو خوشاله اوسئ چې دغه ثوابونو کې راځي ردی الله پاک شامل کی کال به شاملو چې څوک څه پوښتنه کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه خاصه تاسو کوي جی جی आवाज دې راځي څه تاسو کې ستا کال په خپلم ډراپ شو او بلکې ستا आवाज بيخي کټ کېدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کې خیر دې څوک خبرې کوي د چرته نه بجوړ نه خبرې کوم السلام خجی څه تاسو کوي ما دا تاسو کوم چې کاسه په کارت کې مونږ کې یا تلاوت کوي او هغه بهتره بالا خاطر یا نو سوال پراته یا موبایل وی موبایل کې یا غانا ډراما انداز مونږ تلاوت کې یا نه کې صحیح ده ریډیو اوره ها صحیح ده
دا منځ ته چې بنده ودرېږي نو زمونږ دین مونږ ته دا یو جمله ویلې ده ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، الله ښکلی دی او حسن خوښوي. نو د دین دا معلومیږي چې انسان هغه پلیت سيزونه، هغه ناخوخه او کریه او مکروه سيزونه لکه نسوار بیات کم یا موبایل کې سانگز وغیرہ شو، فلم، ډراما، غانا وغیرہ یا بهوده تصاویر، نو دا سيزونه الله خپل دې داس پلیت سيزونه غنده او مکروه سيزونه نه خوخي. نو یا خود دوی دا جیب نه نسوار لري کی ځکه الله دې بنده سره مینا کول غواړي او د سره په جیب کې چې کم غن پروت دی د فرشتو نه د خوخ، لہذا الله پاک د طبيعه په نظر د رحمت نه ګوري. موبایل کې غن ساتي، تصاویر بهوده دي، غانې ډرامې وغیرہ دي، فلمونه دي، نو دا سيزونه او یعنی د دې مثال د اور او د اوبو دی، دواړه نه جمع کیږي، یا به اور غالبېږي او یا به اوبه غالبه کیږي. نو په کار چې د موبایل نه غانې او د پلیتی هر وخت محفوظ لري کی او اسم زپ او یریګم کنه چې انسان فرض کا مړ شي نه غانا، نو دنه خو چې لاس کې غړې وي هم ته پاتې شي، په سر پټکی او موبایل هم ته پاتې شي، نه د بخزوي بچي به رونه خويند خاندان به هغه ته خدای انسان یو ډیر مخاوري زوخه انسان ښکاری، نه د په موبایل کې کداسې راغلل چې هغه د شان سره نه خای، نو دی به مړی خو هغه په د باندې نفرت بکې کرکوي، دا داسې ګنده انسانو. نو د خپل مرګ د خاطر خپل موبایل پاک ساته، خپل رابطه صفا ساته. صحیح ده، ډېر ښکلې خبره ده او بهتره خبره. موږ اکثر کتلی وي، تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا چرته دا ګاډو اکسیډنټ وشي او واقعي چې د خفګان خبره، زه اکثر دا خبره کوم د موجوده حالاتو کې چې مسلمان خو وزوم چې ډېر نږدې خبره ده چې موږ اندوانو په حال باندې مخفیو او زګه چې الله پاک خو د اویا مندونه زیاته مینه کوي، د انسان سره یاد کړي د ما په خیال چې مسلمان نه دی یاد کړي، انسان یاد کړي، نو انسان یاد کړي زګه چې داغه مخلوق ته او د اویا مندونه سره زیاته مینه کوي. بل دا چې بیا دغه انسانان په دې معاشره کې په دې چاپیرچل کې داسې ژوندۍ تیر کې داسې ژوند تیر کې چې هغه د ټول انسانیت د پاره د پاتې شوی خلکو د پاره د خیر سبب وګرځي او د مخکو خلکو د پاره که هغه په ماضي کې وي که هغه په مستقبل کې ورسره کوم موجوده خلک وي. اکثر مونږ په سوشل میډیا وینو په دې باندې سو زره مونږ خبرونه هم چلولې دي، پروګرامونه هم کړی دي چې تاسو په دې گاډو کې پلار را روانه سندري اوري یا خدای مکه اکسیډنټ وشي، مونږ ډیر کتلې دي کنه ایون چې د خندا خبره ده چې اکثر دا چینچی نیر ته پروزي چون کې دا نیرونه چارسدہ کې ډیر زیات دي او دی پکې ټیپ لګوري یا چینچی چې د وونه روباسي بیا پکې ټیپ لګیدلی خلک پکې خوښ شي کنه. ډیر داسې واقعیات مخه تراغلي دي یا په موټر وې بلهاشي داسې اکسیډنټونه شوي دي، حادثات شوي دي چې خلک غانې اوري. نو په دې والی سره تاسو هم خبرې کړې دي، موږ هم په ډېرې خبرې کړې، په کار د چې په دغه باندې عمل پیرا شو. 091655003 ما سره وخت غوستل ما چې مخکې لاړ شو خو موږ سره وخت زه به وایم چې بیخي ختم دی، که ماته دغه دوران کې یو کال راځي نو زه به اخیرنې ستاسو په اجازه سره یو کال شاملوم، بیا به اجتماعي دعاګانې کوو. حاجي محمد نثار صاحب او نجم الصبا دي د نستنه او سوات نه زمونږ یو رور راغی، دغه نامه زمانه یې رشوه دین علاوه جنید زمونږ رور د قدرت آباد نه یو بل رور دعا د پاره درخواست کو، زمونږ یو دوه درو خويند دعا د پاره درخواست کو. نو ان شاء الله چې تاسو ورته اجتماعي دعا وکړئ نو بیا به هغه نه بس موږ پروګرام اجازه بم بخلو پروګرام بخښه. صحیح دی. زما پرسنلی موبایل ته زما یو سټوډنټ ته هغه یو میسج راغی علینو مې دی وای چې ما ته دعا وکړو، الله پاک دې دا ټول چې څوک دعا غواړي او څوک نه غواړي هر سړی محتاج دی، الله دې ټول له خیر او برکت ورکړي. بل یو انون نمبر نه میسج شو چې جی تاسو خور مهرین نو مې دعا راته وکړه، نو الله خوشاله کا تاسو له الله پاک برکت او خیر درکړي. جناب شاه ولی الله صاحب میسج کړي چې دعا وکړي. نور جی داسې نمونه چې هغه اغشتل ګران دي ځکه چې دا خو ټول ته موږ دعا کول غواړو، باینه یو تنه موږ ټول ته کول غواړو. نو زموږ الله داسې الله دې چې هر سړی وته معلوم دی، هر زموږ خور ته معلومه چې چا په ځل کې سړي څوک څو غواړي، څوک د احتیاج لري. نو لاس په دعا به چې الله دوی له ډېر لوی خیر او برکت ورکړي. زموږ په دې اوریدونکو کې چې څومره نارینه زنانه بیماران دي، خدایا خپل طرف نه په رحم او کرم کې بیماری ته نه ختم کې، شفای کامله اجل ورکړي. زبا د خپل خاص مرستيال جناب سلمان شاه صاحب ته ډېر دعاګانې کوم، ورسره زموږ حزب الله جان صاحب دې زموږ دابل ملګری صابر او توصیف دوی ته ډېر دعاګانې کوم، الله دې دوی له ډېر زیات اجر او ثواب او د دوی کورونه دې الله د خپل غیبی خزانو نه ډک کی، ډېر خیر او برکت دې دوی په خاندان او په اولاد کې الله راولي. او خصوصي زموږ څومره اوریدونکو دي
نو الله دې هغوی له ډېر اجر او ثواب او د رمضان برکات ورکړي. د چا چې حاجتونه یې الله دې وله پوره کړي، څوک چې بیماران یې خدای دې شفا ورکړي، د چا چې قریبي رشته دار وفات شي الله دې د هغوی زړونو صبر ورکړي، هغه وفات شوي بندیانو باندې دې الله قبر تکلیف ختم کړي، الله دې ورسره احسان وکړي. بل یو میسج راغلی او نفیس هغیم دعا درخواست کوي الله پاک دې ډېر خوشحاله کړي. ستاسو ورور سلیمان شاه تاسو ته ډېر دعاګانې کوي، ستاسو ورور سلمان شاه هم ډېر دعاګانې کوي. الله دې زمونږ دعاګانې تاسو ته قبول کړي، تاسو دعاګانې مونږ ته قبول کړي. وصلی الله علی النبی الکریم، امین برحمتک یا ارحم الراحمین.